بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه محمد صدیق د پروګرام د خپل خبرو سره کتونکو نن خپل خبرې زمونږ ډېر خاص خبرې دي ځکه چې زمونږ نن په خپل خبرو کې زمونږ نن موضوع چې دا هغه تعلیمي خبرې ده، چې تاسو ته مخکې هم پته لګي سمو د مخکې زما چې کوم پروګرامونه به په تنګي کیبل باندې چلیدل، د هغې نه علاوه سوشل میډیا باندې چلیدل او موږ به تعلیمي خبرې کولې، سوالات او جوابات په هغې کې خو او ما سره به کې زما خواږه مشران استادان زمونږ څومره سټاف سه او ما سره کېناستلو په تعلیم باندې مونږ خبرې کولې. هماغسې زمونږ نننۍ پروګرام هم تعلیمي خبرې دي. هغې حوالې سره مونږ خبرې کوو خصوصا د تعلیم، ځکه چې په معاشره کې د تعلیم ډېرې کمې دي او خلکو ته د پوهې ورکولو ډېر زیات ضرورت دی. د هغې لپاره ما سره زما استاد محترم نور اسلام صاحب ناست دي. استاد صاحب تاسو ته په خپل پروګرام کې هرکلی وو. مونږ سره زمونږ چې کوم ټیچرز دي طیب صاحب تاسو ته هم په خپل پروګرام کې هرکلی وو. بالکل تاسو چې څنګه ګورئ زموږ پروګرام تعلیمي خبرې به تاسو سره بالکل جاری وي. که تاسو سوالات کول غواړئ نو انشاءالله را روان پروګرام به تاسو سره په هغې حوالې سره بالکل تاسو سره لایو راځي. تاسو به کې بالکل زموږ نه تپوسونه کولی شئ، زموږ میلمانه دي هغوی نه به تاسو تپوسونه کولی شئ او ستاسو د سوالونو جواب به هغوی بالکل تاسو له نیغ په نیغه باندې درکوي. دا زموږ ریکارډډ پروګرام دی او انشاءالله را روان پروګرام زموږ به بالکل لایو وي، براه راست به تاسو سره په تنګي کیبل باندې به تاسو سره لایو وي. هغې نه علاوه په سوشل میډیا څومره پیجز دي، زموږ هشنګر نیوز پیج دی، هغې نه علاوه څومره پیجز دي تاسو سره بالکل په هغې باندې لایو چلیږي. نو اسلام صاحب طرف ته ځو. اسلام صاحب تاسو کو وګورئ د تعلیم نن سبا لکه اهمیت دی، امید ده چې تعلیم څومره اهمیت دی. زیات خلکو ته د تعلیم د اهمیت بالکل اندازه نشته، په دې څیز نه پوهېږي. زیات خلک هم دا وایي چې یاره اکثر معاشره کې نن سبا وګورئ که چاته وایي تعلیم ډېر اهمیت دی، هغه به وایي تعلیم څه اهمیت دی. ته ورته وګوره فلاني بېروزګاره ګرځي، فلاني دا چل دی، فلاني دا چل دی. خو که زه ورته بیا دا مثال ورکړم چې بېروزګاره خو ګرځي، خو ته په کالج کې وګوره، په سکولونو کې وګوره، کوم څومره چې ټیچران دي، پرنسپلان دي یا څومره افسران دي، دا هم د تعلیم د وجې دي. تاسو هم ورته په تعلیم باندې چې لکه رڼا واچوئ، خلکو د تعلیم د اهمیت نه لږ خبر شي. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د ټولو نه مخکې زه محترم صدیق او افاق ملک او ستاسو د دې چینل ډېره شکریه ادا کوم چې تاسو موږ له دعوت راکړه دلته راوستې او په دومره اهم موضوع باندې تاسو موږ ته موقع راکړه چې موږ په دې 2 خبرې وکړو. قابل احترام ملګرو، تعلیم د انسان دپاره دغسې روحاني طور سره دومره انتهایی ضروري دی څومره چې د بدن دپاره د خوراک ضرورت دی. الله تعالی چې د خپل بهترین انسان کله پیدا که چې د ځمکې په سر د هغه نه بل بهتر انسان نشته دی. هغه ته چې کومه ړومبي کلمه م راولېږله د بهترین فرشتې په خوله باندې او د هغې په ذریعه باندې، نو هغه لفظ سو اقرا، پړ، اولوله. ټیک شوه. هر چند چې پیغمبر علیه السلام د هغې په جواب کې ووایي چې ما خو لیک لوست زما نشته دی، خو بیا هم هغه فرشتې ورته ووایي چې اولوله، یعنې دا دومره اهم خبره وه او دومره ضروري وه چې ته اولوله. بیا الله تعالی خپل کلام په پیغمبر علیه السلام باندې نازل که، نو په هغې کې که مونږ ګورو نو وقتاً فوقتاً ځای په ځای د علم اهمیت هغې ظاهر کړی دی. مثلا الله تعالی وایي قل هل یستوي الذین یعلمون والذین لا یعلمون. آیا دې خلکو ته ته ووایه چې علم والا او نه علم والا برابر دي؟ بالکل برابر نه دي. یا دغسې بل ځای کې وایي چې والذین اوتوا العلم درجه. الله تعالی وایي کومو خلکو لا چې ما علم ورکړی دی هغوی په ډېرو اوچتو درجو باندې دي. مطلب د هغې او د نورو خلکو ترمنځ ډېر لوی فرق دی، یو بنیادي فرق دی. دغه پیغمبر علیه السلام بیا د هغه احادیثو باندې که موږ نظر واچو نو ډېرو دینو کې هغې د تعلیم اهمیت ظاهر کړی دی. علم، تعلم، پوهه. وایي چې که تاسو ته ضرورت اطلب العلم ولو کان بالصین، چین ته لاړ شئ. نو چین په دوو دغه باندې دا علما وایي چې دغه دی چې یو خو دا ده چې هغې ځای کې د عربو نه چین ته فاصله زیاته وه، نو که تاسو پسې ډېر لرې م لاړ شئ نو خیر دی، خو تاسو علم حاصل کړئ. یا دا خبره چې دغه وخت کې دا چین چې کوم دغلته علوم ډېر وو، هلته تاسو ځان ورسوئ، نو دغه هم دغه شو. مطلب تاسو په علم پسې خواره شئ او علم حاصل کړئ. انتهایی اهمیت دی. صحیح.
مطلب د علم ډېر زیات اهمیت دی څنګه چې تاسو ته نور اسلام صاحب وي طیب صاحب سره به هم خبرې کوم سړي تاسو کو دا وګورئ نو علم ډېر زیات ضروري دی خو زما په خیال چې د علم سره هنر هم پکار ځکه چې زیات خلک وګوري که علم حاصل کړی وي که څه نوکري یا څه نور څه ته نه میلاویږي خامخا د هغه به د رزق څه بندوبست کوي نو د هغې لپاره د هنر هم ضرورت دی څه ویل غواړئ په دې موضوع باندې بسم الله الرحمن الرحیم صدیق رو ډېره مننه چې ستاسو په خپل حشنګر نیوز چینل باندې ستاسو په پروګرام کې زه نن تاسو انوایټ کړم زه هم راوغوښتم په دې پروګرام کې ما هم بلنه راکړه دا ډېره زیاته خوشحاله خبره ده زما لپاره خوشحالي خبره ده زه خوشحاله تا نه په دې خبره باندې شوم چې تعلیمي پروګرام دی نو هغې دپاره تا استادان راوغوښتل بالکل مطلب چې د چا کوم ټاسک دی کوم کار دی د چا هغې دپاره هغه کس ضروري دی نو دا تاسو ډېر ښه دغه کړ ډېر ښه پروګرام شروع کړی دی څه ناڅه فایده به زموږ عوامو ته وشي دې په وجه باندې تاسو د هنر خبر وکړم تعلیم ډېر زیات ضروري دی تعلیم د اهمیت نه په یو ایرا کې هم انکار نه کېږي څومره قومونه چې پخوا تېر شوي څومره قومونه چې اوس تېرېږي دا ټول دوی تعلیم اهمیت دوی ټولو منلی دی او ټولو لکه نن سبا یورپ نن سبا کامیاب دی نو تعلیم په وجه کامیاب دی امریکا مخکې ده تعلیم په وجه باندې مخکې ده خو دې سره سره بل یو څیز چې کوم دی هنر هغه هم زموږ د قوم دپاره ډېر زیات ضروري دی نن سبا که تاسو وګورئ چاینا په دنیا کې یو انقلاب راوستی دی تجارتي انقلاب بالکل جی چاینا تقریبا ټوله دنیا چې کوم دغه ځان سره روډز باندې او څنګه چې نن سبا د سی پیک منصوبه په پاکستان کې روانه د داسې منصوبو په شکل کې چې کوم دی هغه خپل تجارتي بنیادونه یا خپل د هنر چې کوم دی که د خپل ملک هنر د هغې هغه دغه چې کوم دغه فروټ چې کوم دی هغه ټولې دنیا ته رسوي چاینا چې کوم دی نن سبا په ټوله دنیا کې د تجارت په بنیاد باندې مخکې شوی دی او تجارت بنیاد د هغوی وجه دا ده چې هغه ټیکنیکل مایندډ خلک دي بالکل تقریبا چې زه هم په هر ځای کې وګورئ نو هر څیز به تاسو ته چاینا مخې ته پروت دی که تاسو وګورئ موږ د مخې ته څیزونه بالکل چاینا دي موږ چې څه پاین ناست پاس څه کوو خروس کوو تقریبا هر څیز چاینا دی تقریبا ټوله دنیا چې کوم دغه چاینا په دغه څیز باندې کور کړی ځکه چې هغه خلک هغه کمپیټنټ خلک دي هغوی بس یو کار د کار ویلی هغوی زما دا مقصد دی زما دا کار دی خپل هنر یې رانیولی محنتیان خلک دي خپل هنر کې لګیا دي ځکه ټوله دنیا چې کوم دی هغوی د خپل ځان غلام کړی دی او لګیا دي نور هم خپل خپل کوششونه کوي نو تعلیم سره سره هنر هم ډېر زیات ضروري دی نن سبا لکه تاسو د چاینا خبره پکې راغله نو په چاینا کې چې کوم دی نن سبا د پاکستان نه بلا سټوډنټان ایون زموږ د تنګي بلا سټوډنټان چې کوم دي هغوی په میډیکل کالجونو کې او په انجینرینګ کالجونو کې هغوی دغه کوي مطلب دی چې هغوی د تعلیم سره سره د هنر د دواړو اهمیت اندازه هغوی لګولې ده هغوی دواړو طرفو ته چې کوم دی هغوی په کامیابۍ سره روان دي بالکل زه دا منم بالکل او اسلام صاحب که تاسو وګورئ ما پیدا کې یو اشتهار کته پېښور کې ما اشتهار کته هلته کې د چاینا والي اشتهار په زموږ پیدا کې ورکړو پېښور کې چې 10 लाख रुपये دی او MBBS بنې ما وی چې عجیبه خبره طیب صاحب ما وی عجیبه خبره ده 10 लाख रुपये دی او MBBS باندې ما اشتهار مې زه غونډ وکړو اکثر هغوی ډېر زیات غټه لیکلو ما غونډ وکړو نو بیا یې کې خپلې خرچې مرچې هسې کتلې وو که نه نو هغوی چې دا که تاسو وګورئ زموږ خلک تعلیم کوي کول څه کم غواړي هغه په دې وجه نشي کولی چې دومره ضرورتونه دي دومره خرچې تاسو وګورئ که تاسو های سکول نه یو کس کالج ته لاړ شي فرست ایئر ته لاړ شي هلته کې د ایډمیشن سرکاري کالج به ایډمیشن بیا وګورئ هغه یاره نشم کولی یا به هغه ایډمیشن کوي زما خیال چې یا به هغه خپل ایډمیشن کوي یا به هلته کې د کور هغه په دنیا هر څه وي هلته کې د کور د هغه مدن نه وي نو ډېر زیات ځم چې چاینا تعلیم ورکړی دی تعلیم ورکړی هنر هم ورکړی خو د هغې نه علاوه تاسو وګورئ تعلیم یې ارزان کړی زمون خلکو وګورئ زه دا خبره بالکل خلکو ته مکمل په ډاګه باندې کوم او دا خلکو ته پته هم ده چې پخوا څه زمانه تاسو ته څنګه یاد دي زمانه مخکې به تعلیم به مالدارو خلکو کو غریب خلکو بالکل تعلیم نه کو ځکه چې د غریب خلکو به وس نه کېده تعلیم به ګرانو بیا څه ټایم داسې راغی چې غریبانانو به هم تعلیم کو او مالدار به هم یو شان تعلیم کو خو بالکل اوس هغه ټایمونه ختم شوي دي زوړ ټایم واپس راغلی دی غریب سړی هم هغسې په خوار وزار ګرځي په ګاڼو کې په مصري خانو کې په یو ځای بل ځای او مالدار خلک چې تعلیم کوي ځکه په تعلیم باندې ډېر زیات خرچې کېږي څه وایي اسلام صاحب تاسو بالکل جی ډېره ښکلې خبره روانه ده او مونږ چین به طور رول ماډل پیش کو بالکل او صحیح مثال دی لکه که مونږ خبره کوو په دې خپل ماحول کې کښېنو نو مونږ وایو یاره فلانې سړی د مزدورۍ دپاره یا د محنت دپاره بهر ملک ته لاړو نو مونږ وایو سعودي ته لاړو دوبۍ ته لاړ تاسو به چېرې څوک ونه وینئ چې چین ته یو کس مزدورۍ له لاړ ځکه چې هغوی سره خپله د خیره هغه خپل مین پاور دومره ډېر دی چې هغوی په خپله بس خود کفیل دي دغې لحاظ سره که نه بل د هغوی د دغې کامیابۍ یو وجه دا هم ده چې هغوی سره د انرژي چې کوم دی انرژي پاور سیکټر چې کوم دی دا ورسره ډېر دی او ارزان دی ټیک شوه نو دا دوه څیزه د هغوی د کامیابۍ نو مونږ خبره د دې نه شروع کړې وه چې یاره هنر که نه بالکل تعلیم سره هنر نو هنر سره
دا طالب علم چې دی نو دی خودداره شي ټیک شوه دی چاته د لاس نیولو ایون دی خپل مور پلار ته لاس بیا نه نیسي که نه ځکه د سره دونه څه وي چې هغې کې او زمونږ په ملک کې بدقسمتي به ووایو چې هایر ایجوکیشن چې دی دا به وایو چې د 10م نه پس چې کوم تعلیم دی هغه ډېر مهنګه دی ډېر مهنګه دی مالدار خلک یې کولی شي بیا دومره چې تاسو د چین د 10 لاک روپو خبره وکړه نو په پاکستان کې کته بي بي اس کې نو ستبه 80 لکه د کروڑه پورې روپے بستا لګي دا خبره وځي بالکل دغه خو ډیر دی بیا مشکله ده بالکل جی نو دغه مونږ ته دې طرف ته بالکل دغه پکار دی چې تعلیم سره سره مس تعلیم لاول تعلیم او دویم نمبر هنر سنه هنر هغه د خیر دغه کسو د چایس مطابق وی کنه کم طرف ته چې د رجحان وي د ته چایس وی پسند وي هغه طرف ته دي او ور سره د هنر خامخه زده کوي تاسو خبر سر مخکې کوم پرون په کلاس کې یو ماشوم زمانه ته پوښتنه چې سر ټول خلک تعلیم یافته شنو دا غاڼې وسو کوي او ګیلګاری وسو کوي او مزدوري وسو کوي نو ما دې چې بچي دا ټول خلک تعلیم یافته شنو هر یو سیس په یو خاص طریقه روان شي په ساينټیفیک مینر روان شي هر یو ګلکار لګیا دی هغه غریب سبق نه ویلې هغه دغه سال په یو طرف راګي دغه لیول دغه ګډوډي چې کله دې ساينټیفیک شي او دې دغه زړه د ځکه د ټیکنیکل مایند شي دی د سنه سبق مسره په دغه باندې فارموله باندې پیږي په داسې سره کوي دغه کار اتوماتیکلی ټیک راوالي انا وګ غلطي نه راځي هر یو کار په سیستماتیک وي کنه لکه تاسو عمدغه خبره ده کنه ګوره چې اوس فرق یو کس دی یو ګلکار دی هغه بے تعلیمه دی د دې په خپل سوچ باندې په ذهن په دغه خو بلګي ټیک تا خو کدر د فرق تعلیم یافته دی د تا یو نقشه کې خو ده جی ټیک شو د یو پوی کس نقشه کې خو د دې چې پاغه باندې بیا کار کوي نه دی به بهتر طریقې سره کار کوي کنه دی به بچتو کې دی به بهتر طریقې سره نو دغه چې د تعلیم سره سره ور سره تعلیم انتهایی اهم دی ګوره یو تعلیم یافته ګلکار به یو بهتر ګلکار وي دغه په نسبت باندې دغه رنګ تعلیم یافته دکاندار دغه رنګ تعلیم یافته هر کاریګر چې وي هغه به د هغه بل په نسبت زیات ښه طریقې سره کار کولی شي بالکل جی ټایم چونکې موږ سره شارټ دی نو په دې وجه خبرې به مختصر کو اسلام صاحب تاسو دا هم وګورئ زیاتر خلک په موبایل فون باره کې زیات خبرې کوي تعلیم یافته خلکو لپاره سټوډنټانو لپاره موبایل فون څنګه دی تاسو په لحاظ سره د موبایل فون په خپل ځای باندې ډېر اهمیت دی انتهایی اهم یو بهترین ایجاد دی ډېر د فایدې شی دی ترقی یافته ملکونه چې کوم دي هغوی د ډېره فایده واخیسته ټیک شوه ډېر لوی خو د بدقسمتۍ نه زمونږ په ملک کې او زموږ په دې چارپیرشل کې او زموږ معاشره کې د دې استعمال مونږ لږ بل طرف ته بوتللو قیمتي شی د ځمکې په مخ باندې هغه وخت دی او مونږ زیات وخت دی ورکه مونږ په دې باندې هغه وخت خپل ضایع کوو نو کوشش دا پکار دی چې یاره اوس خصوصا د طالب علم دپاره دغه مور پلار لی پکار دی مونږ د خپل اړخ نه په سکول کې دا کوشش کوو چې یاره د دغه طرف نه په څه طریقه منې کوو سکول ته په موبایل راوړلو باندې پابندي ده ټیک شوه که چېرته ماشوم ځان سره راوړي نو هغه ته مونږ والو هغې پورې ول ورکو چې هغه پلار یې راشي او هغه ته مونږ ووایو پوره حال ورته وکړو هغه ځان سره شیر کړو په خبره کې شامل کړو نو دغه رنګې نو کوشش شو والدینو له دا پکار دی چې دوی دې کم از کم اوس لکه د امتحانونو ورځې را روانې دي دوی خو د بالکل دغه څیزونو ته دغه نه منې کړي او جی تاسو ګورئ ما د حماد صافي تاسو څنګه پیژنې وړوکی ماشوم دی ډېر زیات قابل دی په دې سایډ باندې د هغه یو سپیچ ما کته نه هغه پکې هم دا وایي چې زه یوټیوب ډېر زیات فالو کوم انټرنیټ ډېر زیات فالو کوم لکه چې تاسو کوي ته دومره لکه په کم ایج کې ته دومره زده کړه تا کړې ده څنګه یې کړې ده هغه چې زیات یوټیوب او د انټرنیټ فالو کوم نو ځان چې خط سایډ ښه دی که نه ګوره چې ماشوم ته نه انټرنیټ په یو خاص مقصد دپاره استعمالوي هغه خپل لغه راټینګول دي که نه خپل مقصد په موټي کې نیول دي که نه خپل مقصد طرف ته نه جی زما مطلب دا دی چې انټرنیټ ماشوم سره موبایل وي یا انټرنیټ پې کوي خصوصا دا پې کوي زم چې دوی له دا به کار چې دوی دغه کوي هغه یو ښه استعمال وکړي صحیح استعمال وکړي د خپل علم کې اضافه وکړي د معلومات ځان ته راغونډ کړي که نه مختلف په دې باندې ډېر د کار څیزونه په دې کې شته دی ټیک شوه جي دا صدیق صاحب تاسو دغه وکړه نو زه د وخت د مناسب چونکې وخت هم کم دی خو یو اهم خبرې ته راتلونکي د 9 او د 10 امتحانونه را روان دي او د هغې د داخلو مرحله ده نو زه د دې موقع نه فایده اخلم که څوک طالب علمان د راتلونکي 9 10 امتحان ته داخله کول غواړي نو که پریویټ سیکټر کې کوي هلکان جینکې او که ریګولر لاره باندې راځي نو هغوی
که د داخلي ماخلي یا دغه سلسله کې د دوی څه دغه نو زه او زما ملګري مونږ خپل د موبایل نمبر به تاسو زمونږ دغه کې نو که څوک په دغه سلسله کې سره رابطه کول غواړي نو بالکل مونږ سره راته کوو مونږ به د هغې رهنمایي کوو انشاءالله. ریګولر سټوډنټانو لپاره لاست ډیټ 20 دسمبر 2018 دی، د پرایویټ سټوډنټانو لپاره 13 دسمبر 2018. بالکل ډېر زیات 13 دسمبر دی. ډېر ښکلي معلومات تاسو له اسلام صاحب درکړي چې پرایویټ لپاره هم تاسو ته ډېټ یاد کو، د ریګولر لپاره هم دې نه بالکل تاسو پیدا وچته کې تاسو ته نمبر په سکرین باندې راځي، تاسو دوی سره هم رابطه کولی شئ د داخلو باره کې. اسلام صاحب ډېره مننه د وخت راکولو پروګرام، او انشاءالله هفته په هفته به زموږ دا پروګرام چلیږي. روان پروګرام بالکل براه راست په لایو وي تنګي عوام لپاره خصوصا ځکه چې تنګي کیبل باندې د نه علاوه څومره سوشل میډیا ملګري زموږ ګوري هغوی لپاره به هم لایو پروګرام. تاسو ډېره مننه دلته کې د راتګ موږ د قیمتي وخت راکولو. طیب جان صاحب تاسو هم ډېر زیات مننه، انشاءالله بیا به هم راځئ زموږ د خپل کلي لپاره، د خپل ماشومانو لپاره، د خپل ولس لپاره به موږ بیا هم راځو. تاسو موږ ته وایم نه موږ به راځو، موږ به تاسو سره کینو ځکه چې موږ خوشحالي کوو چې زموږ قوم کامیاب شي. الله تعالی مخکې بوځي. ډېر مننه جي، ډېر مننه جي. څومره ملګري زموږ پروګرام ګوري، خصوصا په سوشل میډیا باندې پروګرام ګوري او بیا موږ ته کمنټس کوي، لایک کوي، زموږ پروګرام شیر کوي، د هغوی هم ډېره زیاته مننه. انشاءالله تاسو سره موږ بار بار ملاویږو. د روان پروګرام پورې اسماعیل اجازت راکړئ سره د خپل ټول ټیمه د الله په امان.